जी मतलब सिर्फ इलेक्शन मानदे से पैसे सोने लगे दले मैं तो मेरा दिल भर जानी तासु چې څنګه الیکشن پوره اناونس شوی نو کنه او تاسو اجرې کې یا تاسو فیملیز مختلف ځایونو کې هغه آتش بازی موکا نو تاسو ته پهل نه پته و چې تاسو په ګډه کې په پولیسا را باندې وې نو زه په خپل هغه ټایم باندې خفایم چې ما د خپل ډیر قیمتي ټایم چې دی هغه د پټه کې لګولې دی ان پی کې لګولې ان پی او د پاکستان مسلم لیگ په سیاسي نظریه کې تاسو فرق سمې هغه چې تاسو الیکشن وګړو د فارم 45 او 47 والا خبره شروع شو دا ولې شروع شو موږ ګورو موجوده وخت کې چې کوم د پیښور پولیس افسران دي د اصلاحي کلچر خلاف هغه ډیر زیات اقدامات کوي تاسو اکثر موږ ګورو ډیر زیات مسلح کسان وخیږي ماشاءالله صحت خو تاسو ډیر ښه خوراک او ډیر ښه کوي زما دا تاسو پرسن سوال کو نو پرسن جواب بدل کم چې روندار دی دا وای چې د کچن مشري د چا نه منل بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو دا د کیسر خان پودکاسټ زه د کیسر خان پودکاسټ نه تاسو سره مخاطب یم تاسو هم حیران یې چې کرایم کہانی نه پس کیسر خان پودکاسټ څنګه نو د کرایم کہانی چې کوم خدمت ته ان شاء الله زباغه جاری ساتم د سره سره با زمون پودکاسټ چې کوم وی هغه به مونږ تاسو ته مطلب شیر کوو د کې به مونږ راغواړو د پیښور نامور شخصیات سیاسی شخصیات پولیس افسران نور هنرمند او هغه خلکا چې د چا سره فن یا هنر شته او اوس پورې هغه ته دا موقع نه ده ملو چې هغه د کیمرې مخې ته راشي نو ان شاء الله موږ کوشش کوو چې هغه ټولې فیسونه چې څومره دي چې هغه موږ تاسو ته مخې ته راولو او د هغې د فن نه تاسو خبر کو نن زمون په کرایم کہانی نه چې کوم بعد پهلنې پودکاسټ ته کیسر خان پودکاسټ په دې پودکاسټ کې موږ سره پهلنې ملمچ زمون کم دی هغه د پیښور یو نامور شخصیت ته که زه دا ووایم چې د پیښور 80% نه زیات خلک یې پیژني نو دا به غلطه نه وي د هغې سیاست سره هم تعلق دی د هغې چې نور کم د جرګو یا نور خدمت چې کم د علاقې دپاره دی بلکې د پیښور صوبې دپاره دی نو هغه هم د چا نه پټ نه دی نن به زه تاسو سره چې کوم خبرې اترې شیر کوم او تاسو ته به ښیم نو هغه دی د پیښور ایم پی ملک طارق اوان صاحب ملک صاحب ډیره مهرباني په پهله پودکاسټ کې راتلو باندې یو جهان مننه ډیره مهرباني کیسر خان خوشاله و آباد اوسئ ډیره مهرباني ملک صاحب تاسو خو په سوشل میډیا باندې همداسې بلا شي خلک پیژني مونږ بس تاسو د تعارف نه او سیاسي سفر چې کوم دی د هغې نه به آغاز کوو زما خپل نوم چې دی د ملک طارق امان دی جی او الحمدلله زه د پیښور اوسېدونکی یم او پیښور کې ما تاسو ته خپل بیان کې مخکې ویلي چې زما چونکې اوس خو مطلب صوبایي اسمبلی غړی یم د خیبر پښتونخوا او دې نه علاوه چې دی نو ما شکر الحمدلله سوشل ورک کې کار کړی دی او ما خدمات چې دی نو هغه چا نه پټ نه دي زما د کورنۍ خدمات چا نه پټ نه دي نو مونږ چې دی تقریبا کو زمونږ ګورې نو مونږ تقریبا 450 پونې 500 سال شاته زمونږ چې لاړ شي نو زمونږ مشران د افغانستان نه راغلي دي تاسو چې کوم آغاز کړو هغه د عوامي نیشنل پارټۍ نه کړو هغې کې د اول نواله تر اخر وخت پورې تاسو وخت څنګه تیر شو عوامي نیشنل پارټي ډېره ښه پارټي وه زما ټایم ورسره ډېر ښه تیر شو خو بیا اخره کې څه داسې حالات پیدا شو چې ما په خپله دا فیصله وکړله چې چونکې زه د پارټۍ سره نشم چلېدی نو ما بیا د پارټۍ نه 2022 کې استعفا ورکړه ده او زه ترې نالیږه شوم او هغې بین وجه دا وه چې یاره مونږ ته ان پي ته هغه ټایم باندې خلکو ووټ نه راکولو مونږ چې هر څومره خواري کوله مونږ ته بیا ووټ نه راکولو لکه د عمران خان ضمني انتخابات شوي و غلام بلور غوندې شخصیت بهلل په دې پیښور نه نو دا ډېره د سوچ خبره ده نو ما ځکه مطلب دا دی چې د پارټۍ نه کناره کرشي وکړل زه ځان ته شوم نو پارټۍ سره موجودګي ساتل یا الیکشن بهلل ګټل دی خپلو کې ستاسې دغه خو نشته خدمت هغې نه علاوه هم تاسو کوو که نه شکر الحمدلله وګوره خدمت خو ما ته وراثت کې ملو شوی دی زما هسټري کو ته ګورې نو ته ما مطلب دا دی چې کافي ټایم نه ته ما پیژنې زما پلار نیکه په دې پیښور کې خدمت کړی دی او دغه خدماتو په وجه باندې زه الحمدلله نن د مقام ته چې رارسېدلی یم نو دغه خدماتو په وجه باندې یم تاسو ان پي کې څومره وخت تېر کړی ان پي کې تقریبا د 2002 نه موږ شامل شوي وو جي په پارټیانې خو نور هم ډېرې دي که نه په پاکستان مسلم لیگ کې شاملېدل څنګه وشو او دا کله وشو
ډیره مهرباني ډیر ښکلی کوېسچن مو وکړو پاکستان مسلم لیگ نون چې دی کله چې ما استعفا ورکړله او بیا هغې نه پس د الیکشن راغی 2024 والا نو دې کې ما چې خپل یو ګروپ جوړ کړی و ملک طارق امان په نوم باندې نو ما 2.5 سال دغه ګروپ چلولی و تقریبا 26 میاشتې دا ګروپ زموږ چلیدلی و نو چې کله د الیکشن راغی نو ما چې ګروپ کم کور کمیټي وه ما د هغې اجلاس راغوښتې ده نو ما هغې کې وویل چېرې د الیکشن راغی نو دې کې به څنګه کوو دې کې مونږ ته الیکشن کول پکار دي یا نه دي کول پکار خو دې کې مونږه مشوره دا وشوه چې یا مونږ الیکشن کوو او په یو سیټ باندې به کوو خو مونږ په آزاد حیثیت باندې به الیکشن کوو نو مونږ د 2024 الیکشن چې دی په آزاد حیثیت باندې وکړلو او د الله تبارک وتعالی رحم او کرم چې هغه مشوره کې دون الله په خیر او برکت یې ښیو چې مولا کریم مونږ له کامیابي راکړله 8 فروری باندې الیکشن وشو دې دوران ما خپل دوستانو سره چې بیا مشوره وکړله نو دوستانو یې د 3 پارټیانې زه به دې کې یو ته تلم چې یا پاکستان پیپلز پارټي وه یا پی ټي آی وه او یا چې دی نو پاکستان مسلم لیگ نون و ځکه چې زما د ملګرو دا خواهش و چې مونږ یو قومي پارټۍ ته لاړ شو چې مونږ مطلب دا دی چې کوم صوبه کې چې څه کار کول غواړو چې مرکز د مونږ کولی شو نو هغې کې بیا الحمدلله مونږ په متفقه طور باندې دا فیصله وکړه چې یاره د پاکستان مسلم لیگ نون چې دی دا یو پاکستانی جماعت دی او دا هر سړی خوښوي او دی چې کله پاکستان باندې څه خوښ راغلی دی نو پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب یا د هغې ټیم چې دی ډېر ښه کار کړی دی او پاکستان د مشکلات نه ویستی دی نو موږ دې وجه باندې چې دی نو الحمدلله بیا پاکستان مسلم لیگ نون کې په 8 فروری باندې الیکشن وشو او په 17 فروری باندې میاں شهباز شریف صاحب هغه ټایم صدر نو ما میاں شهباز شریف صاحب په لاس باندې زه بیا په پاکستان مسلم لیگ نون کې شامل شوم او بلکې شامل داسې شوم چې ما ورسره خپل ګروپ چې دی نو زم کړ اسې که د دې په ځای باندې په مرکز کې د بلې کومې پارټۍ حکومت وي نو تاسو به هغه پارټۍ ته تللی که نه بیا هم مسلم لیگ سره تاسو شمولیت زه چې کله دې پارټۍ ته تلم نو هغه ټایم کې حکومت نه و جي ما تاسو ته چې شهباز شریف صاحب وزیر اعظم نو صدر و د پارټۍ نو زه مطلب دا دی چې مونږ کو بلې پارټۍ حکومت ویم نو مونږ به د مسلم لیگ طرف ته تلو چې ځکه مسلم لیگ چې دی نو یو پازیټیو ذهن پارټي ده تاسو چې کله مسلم لیگ ته تللی او د خپلې پارټۍ نه څه ټایم راغلی بیا چا رابطې کړې وې د واپسۍ دپاره چې یاره مطلب څو پارټۍ نه خفه شي بیا خلک یې رضا کوي تاسو چا رابطه شوې بالکل زه د ان پي د مشرانو اوس هم مشکور یم ان پي مشرانو ما سره ټول رابطې کړې وې او 12 ځل ما ته د 26 میاشتو کې کوششونه شوي وو خو بس چونکې ما ورته چې یاره یو ځل وایي چھوڑا गिरा ته کې لینا نام نو بس بیا ته نه زه سیټ ته وم سر ان پی او د پاکستان مسلم لیگ په سیاسي نظریه کې تاسو فرق څه محسوس کو ډېر لوی فرق دی چې ډېر لوی فرق دی ما خو چې دا تقریبا 2 کاله وشو چې زه پاکستان مسلم لیگ نون ته راغلی ما خو پاکستان مسلم لیگ نون چې دی دا یو داسې جماعت دی چې د دې د سټریټ ورکر نه واله تر لیډرشپ پورې چې دی هغوی دغه پازیټیو ذهن لري او هغوی دا لري چې یاره مونږ دی دا پاکستان دپاره څه وکړو مونږ د خپل ملک دپاره څه وکړو او چې کوم دا سټریټ ورکران چې دي هغې ای نه وایي چې هغې خپل علاقې دپاره غواړي چې مونږ څه وکړو اوس چونکې زه د دې یو وړوکې غوندې ایم پي یم نو چونکې چې ما له راشي نو ما نه کار غواړي نو زه وایم چې یاره واقع چې ایم پي دا سوري پاکستان مسلم لیگ نون والا خلک چې دی د کار خوښولو والا خلک دي دا مطلب دا فیصله ډېره مخکې کول پکار ډېره مخکې پکار وه او که رښتیا را باندې وې نو زه په خپل هغه ټایم باندې خفه یم چې ما د خپل ډېر قیمتي ټایم چې دی هغه دې پارټۍ کې لګولی دی ان پي کې لګولی کله تاسو مسلم لیگ ته راغلی سر د خلکو تنقیدو هغه مثبت او منفي مطلب تنقیدو کنه خلکو اپریشیټ کول چې تاسو ډېر ښه وکړل صرف ووټران نه عام خلکو اپریشیټ کول او تر نن پورې اپریشیټ کوي او بیا زه دا به درته ووایم چې کیسر خان زه خو یو آزاد حیثیت باندې ما ګټلې وه او زه چې دې پارټۍ ته راغلم زه یو نوې کس یم دې پارټۍ کې نوې ما پاکستان مسلم لیگ نون کې لیکن لیډرشپ یې ما سره دونه مینه کوي چې زه درته یم چې د مینې انتها ده کله نه تاسو ایم پی ای جوړ شوي یې هغې نه اوسه پورې داسې غټه څه کامیابي تاسو حاصله کړه الله تبارک وتعالی رحم اور کرم چې تاسو وګورئ چې دا پاکستان مسلم لیگ نون د حکومت د برکات دي چې د 38 کروڑ 25 لاک روپو یو ټرانسفارمر چې دی هغه الحمدلله ما روړی دی او لګولی دی خیبر بازار مین زموږ کم آفس دی هغې کې لګېدلی دی داسې بیا چې علاقایي سطح باندې ګورې واړه ټرانسفارمر 100 KV 200 KV 50 KV نو دا تقریبا د 300 نه زیات چې دی تر اوسه پورې ما الحمدلله په خپل حلقه کې کړی دي
هغې نه علاوه چې دی ما په سویګیس کې الحمدلله ډېر لوی کار کړی دی. ستا په دې د لزاک روډ باندې یو افتتاح ما کړی وه د 9 کروڑ 61 लाख روپو. نو الحمدلله ما په دې پارټۍ کې دا فایده ممکن ده چې ما خپل حلقه کې کار کړی دی. تاسو حلقه چې کوم د سره د غټي مسایل چې کوم دی هغه څه دي سر؟ غټ مسایل غټه مسله بیروزګاري ده جی. بیروزګارۍ نه پس چې دی نو ماته دا حلقه داسې ملو شوې ده چې بالکل ته وایې چې دې کار حکومت چېرته تېر شوي وختونو کې پاتې شوی نه دی. زما علاقه کې نکاسي پروګرام بالکل خراب دی. څښل اوبه بالکل نشته چونکې د بجلی خو اوس کافي حده پورې شکر الحمدلله ما تقریبا تاسو ته چې 300 نه زیات ټرانسفارمر موږ وکړلې او مزید به هم انشاءالله تعالی رحمان زموږ خبرې شوي دي مزید به هم کېږي قیصر خانه. خو دا دی چې زما علاقه کې مین خبره چې ده بېروزګاري ده. د مرکز کې خو تاسو ګورنمنت دی صوبې کې تاسو ګورنمنت نه دی د دغه چې کوم مسایل تاسو بیان کړل د دې لپاره تاسو څه اقدامات کړي تاسو؟ زه الحمدلله صوبایي حکومت والا خو چې چونکې موږ دلته اپوزیشن کې یو نو اپوزیشن لا خو دلته نه مطلب دا چې سر ریسپانس نشته. خو ما سره مرکزي حکومت تعاون کوي لګیا دی. نو انشاءالله تعالی رحمان ما ته فنډ هم راکړی دی څه او څه به مزید راکړي. نو انشاءالله تعالی رحمان زما علاقه کې ترقیاتي کار به ډېر زر شروع کېږي. الله نو امید ساتم چې د را روان کال شروع کې به زما حلقه کې به ترقیاتي کارونه شروع شي مرکزي فنډ باندې پاکستان مسلم لیگ نون له حکومت په تعاون باندې. سر څنګه چې تاسو وې چې ترقیاتي کارونه به شروع شي د بجلی کم تاسو کارونه ټرانسفارمر یې وکړي د سویګیس تاسو کم مسایل د حل کړل اکثر چې داسې کارونه وشي نو په دې کې مطلب دا کرپشن یا داسې د بیجا فنډ لګېدو اعتراضات کیږي. تاسو دغه کارونه کومه طریقې سره کوئ چې داسې اواز پکې رانشي؟ زه الحمدلله چیلنج ورکوم یو عام کسلم چې هغه دې راشي او ما دا څونه کارونه تاسو ته بیان کړل دې کې هغه د صرف د کرپشن اشاره وکړي نو چې څه ظلم څه سزا قیصر خان ته ماته وي زه به ستا هرې جرم هر سزا تیار یم. کم چې تاسو کم د پالیسیانې روانې کړي د بجلی کار هم وکړو د سویګیس هم وکړو تاسو ترقیاتي کارونه مې یادوي چې شروع بشي نو څه ګڼئ تاسو به صوبایي ګورنمنټ دې کې سپورټ کړي؟ صوبایي ګورنمنټ کو پکار خو دا چې موږ سپورټ کړي ولې چې ګورنمنټ چې وي نو هغه خو کو رښتیا را باندې هغه د ټولو مشترکه وي. دا حکومت خو چې اوس جوړ شوی دا وزیر اعلی خو چې دا خو زموږ او ستاسو ټولو د خیبر پښتونخوا دغه یو وزیر اعلی دی که نه جي نو پکار دا چې دا موږ سپورټ کړي. زموږ بل سیکشن چې کم دی نو هغه د پارټي د پالیسۍ او د قومي سیاست حوالې سره دی. دې کې زموږ پهلنی سوال چې کم تاسو نه دی د پاکستان مسلم لیگ چې کم وخت تیر کو مخکې ګورنمنټ کې یا موجوده ګورنمنټ چې کم دی دینه څومره حد پورې تاسو د صوبې د چې کوم مسایل دي څومره حد پورې مطمئن یې چې دا مسایل سه حل کړل یا حل وکړي؟ یاره زما خو پرونه ما خپل لیډرشپ سره خبرې شوي دي نو ما خپل د حلقې مقدمه پیش کړې ده او زه چې کله هم تللی اسلام آباد ته نو ما څونه مرکزي منسټرانو سره میلاو شوی یم ایون چې زه وزیر اعظم شهباز شریف صاحب سره چې هم میلاو شوی یم نو ما د خپل د حلقې مقدمه پیش کړې ده. ما خپل حلقې دپاره انشاءالله رحمت فایټ کړی دی او زه الله پاک نو امید ساتم چې هغوی ماله تسلي راکړې ده چې هغوی به زما حلقه کې کار کوي زما حلقه کې نه چې پېښور کې به کار کوي انشاءالله. سر دلته په مسلم لیگ نون که سابقه مونږ وګورو نو مطلب د هزارې پکې خلکو وزیر اعلیګان هم پاتې شوي دي نور ایم پی ایز هم تاسو پکې وخت هم ډېر کم شوی دی څومره حده پورې به اختیار یې تاسو په پارټۍ کې؟ پارټۍ اختیار خو ګوره تاسو کو داسې وایئ نو پارټۍ اختیار خو کم چې عہدیداران یې هغوی سره وي ما سره چونکې د پارټۍ څه عہده نشته زه په حیثیت یو ادنا کارکون دی کې کار کوم لګی یم خو قیصر خان شکر الحمدلله زه مطمئن یم. مهنګاییم ده بېروزګاریم ده موجوده وفاقي ګورنمنټ چې کم دی کم طرف ته روان دي د خاتمې دپاره هغې څه داسې غټ اقدامات کړي دي چې تاسو ویلی شئ؟ دا تاسو وګورئ چې الحمدلله ټول نه مخکې خو تاسو د شهباز شریف صاحب حکومت چې کله نور راغلی نو دا خبرې کېدې چې پاکستان د الله دې نه کړي دې کې سریلنکا والا حالات به جوړېږي او دا به دیوالیه کېږي نو ټول نه مخکې خو مطلب دا دی چې د هغوی سوچ دا و چې موږ دا ملک بچ کړو. ملک الحمدلله بچ شو ملک په خپلو خپو باندې ودرېدو او روان شو. زه الله نه امید ساتم چې انشاءالله تعالی رحمان مزید به هم د را روان کال نیم کې به مزید به حکومت به کار کوي ملک به ښه کېږي او دوی چې دی تاسو دا دې نه لویه خبره څه کېدی شي چې زموږ ملک د دیوالیه کېدو نه بچ شو. د سیکشن کې بلک شانتي کوشش کوو چې مطلب د عوامو خبره مو کو د تاسو د الیکشن حوالې سره هم خبره وکړو
څنګه چې تاسو کله ان پی پرې هوسته چې تاسو مطلب ان پی کې خډیر وخت تیر کړي او ډېر خدمات هم دي ډېر خلک هم د هغې په وجه هم پېژني دي کې شک نشته کله چې تاسو دغه پارټي پرې هوسته او یو داسې پارټۍ کې شامل شوئ چې مطلب اندازه کېده چې یاره په وفاق کې به ګورنمنټ جوړ نه هو اندازه کېده چې ګورنمنټ به جوړېږي که نه خلک وایي دا یو موقع پرستي وه تاسو دې اعتراض ته څنګه ګورئ یاره چې خبره دا ده چې تاسو کو دې ته موقع پرستي وایې نو ما ته خو بیا صوبه کې چې دی نو وزارت میلاوېده په کار خدای چې ما بیا هغه الیمین حکومت کې چې دی ما وزارت اخیستی وي او زه بیا مطلب دا دی چې دوی سره په صوبایي ګورنمنټ کې شامل وي خو ما خو چې دی فیوچر دپاره سوچ کړی دی چې یاره ما وی چې فیوچر چې دی دا مسلم لیگ چې دی نو انشاءالله یو مثبت ذهن لري او مثبت کارونه کوي تاسو چې کوم پارټي پرېښې ده که نه ایوې دي یو نظریاتي سیاست چې کوم دی وایي هغې پرېښوستو دا درست دي نظریاتي سیاست خو زه دې ته نشم ویلی چې ما پرېښوستې ده ما صرف ان پی پرېښې ده او نظریاتي سیاست خو زما خپل دننه کم کوټ کوټ کې بره وه دی هغه خدمت دی او خدمت شکر الحمدلله قیصر خانه چې زما پلار نیکه کړی دی زما دړ نیکه کړی دی زما د پېښور کې تقریبا 450 پونې 500 سال هسټري ده نو زمونږ مطلب دی پېښور کې را روان یو نو زه ویم چې مونږ خدمت کړی دی او مونږ دا خدمت به کوو دا نظریاتي سیاست چې دی دا اصل خبره ده خدمت ده چې خدمت څوک کوي چې ملک صاحب الیکشن باندې چې پیسې څونه لګېدلې وې یاره الیکشن باندې لکو روپۍ لګي اندازه لکو کې که کروڑو یاره جی لګي پیسې پې لګي جی تاسو چې څنګه الیکشن پوره اناونس شوی هم نه و که نه او ستاسو اجرې کې یا ستاسو فیملیز مختلف ځایونو کې هغې آتشبازي مو وکړه نو تاسو ته پهله نه پته وه چې تاسو په ګاډۍ کې څنګه زه الحمدلله زه خپل له پېښور د عوام نه خپل خدماتو نه زه د قیصر خانه مطمئن وم ځکه چې زما پلار نیکه ټول عمر خدمت کړی و ما خدمت کړی و نو ما ته دا یقین و چې ما ته د پېښور عوام به ووټ راکوي او پي کې بي سي خلک به ما له ووټ راکوي ما ته چې څه قسمه ریسپانس میلو شوی دی پاکستان په تاریخ کې د پېښور په تاریخ کې خیبر پختونخوا په تاریخ کې پهله ځل چېرته آزاد کینډیډیټ چې د پېښور نه کامیاب شوی دی نو هغه الحمدلله ستاسو دا خادم ملک طارق اوان په شکل کې پېښور سټي ته کامیاب شوی دی واقعي چې دا مطلب ستاسو خدمات چې کوم دي په هغې کې شک نشته خو تاسو چې د کوم کس نه الیکشن ګټلی دی هغه په پارټۍ کې د هغه یو غټ مطلب نوم و هغه صوبایي وزیر هم پاتې و دا فارم هغه چې څنګه تاسو الیکشن وګټو دا فارم 45 او 47 والا خبره هم شروع شوه دا ولې شروع شوه فارم 45 او فارم 47 دا د پی ټی آی یو عادت دی چې پی ټی آی کوم ځای کې چې الیکشن وګټي نو هلته وایي عوامي منډیټ دی او چې کوم ځای کې الیکشن ویلي نو یې دلته داندې شوې ده دا تاسو وګورئ چې هریپور کې څونه ښکاره الیکشن ویللو او هغې باوجود چې د هغوی وایي چې یاره هغې نه بني نو ستاسو دپاره هم دا یو غټه خبره وه لکه دې نه مخکې تاسو الیکشن نه و کړی که نه او څنګه ما تاسو یو مضبوط امیدوار و ستاسو که نه د هغه نه ګټه چې کوم ده د هغه سوالات چې کوم دي او د هغه نه ګټل چې کوم دي دې ته په کوم نظر ګورئ خانجي خبره دا ده چې ما چې چا نه الیکشن ګټلی نو زما خلاف 2 صوبایي وزیران ولاړو سابقه یو پاکستان پیپلز پارټۍ نه چې کوم کینډیډیټ و هغه هم په صوبایي وزیر پاتې شوی و او د پی ټی آی نه چې کوم و نو هغه هم صوبایي وزیر پاتې شوی و او بیا د مزې خبره ته دا وکړم چې هغې کې زما خلاف کم د ان پي نه کینډیډیټ و نو هغه د هغه ټایم موجوده د سینیټر زوی و او بیا هغه د سینیټر زوی و او بل د پاکستان مسلم لیگ نون نه چې کوم کینډیډیټ و زما خلاف زما د ماما زوی و نو ما مطلب دونه مضبوطو پارټیانو خلاف جماعت اسلامي غوندې جی وای غوندې دا ټولې پارټیانې زما خلاف وي خو الله تبارک وتعالی رحم اور کرم وکړو کامیابي الله پاک زما ګروپ لا ورکړه څنګه تاسو وی لکونو روپۍ الیکشن کې لګي که نه په څه لګي پوسټر بینر ترانسپورټ پټرولو خرچه دا ټولې خرچې دي کې راشي خلکو له پیسې ورکولي که نه خلکو له خو ما خو نه دي ورکړی چې ما خو چاله پیسې نه دي ورکړی شکر الحمدلله ما له الیکشن کې خلکو پیسې راکړي دي جی نو ماشاءالله تاسو خو اوس داسې کېږي تاسو ته اخیستې دي نو ما ته زما اوس داسې کار وشو چې لکه زما مخ بل بشر ور راغی هغې ما ته چې کله ما زه داخلي تلم نو هغې ما له پیسې راکړې زما خپل سکر ور بیا داسې یاران دوستان داسې وو چې زما رشته دار داسې وو چې هغې به راتلل هغې به ما له پیسې راکولې قیصر خان زما په الیکشن کې داسې خلک ګرم وو چې یو کس راغی هغه یو تقریبا 65 سال 67 سال عمر و سترګو کې وایي چې لاسونه یې ډچېدل
وی زما یخني وکنه وی ما سره دا 1 لک روپۍ دي دا به ته په الیکشن باندې بلګې په الله ذات باندې یقین وکړه یو جلسه کې راته یو کس راپاسېده وایي زه د رکشن ډریور یم او زما نور حیثیت نشته زما صرف زه رکشه ده زه دا خرڅوم او ملک صاحب پتا به لګوم چې ته الیکشن وګټې نو ما سره د غریبانو دعاګانې وي الیکشن ګټلو دپاره ضروري شي څه دی چې تاسو پې ګټلې ده او پکار دی چې نور خلک هم ښه اخلاق او خدمت تاسو الیکشن کې ما یو تقریر کې اورېدلی چې تاسو وی که ماله د خپل حلقې خلکو ته مو تقریر کوو کنه چې ماله تاسو ووټ راکې او صرف ما د خپل سیټ را باندې وګټئ نو زه به تاسو وزیر اعلان د هغې څه مطلب هغه پروګرام څه داسې جوړ شوی چې یاره که مونږ آزاد خلک ولاړو نو مونږ خپلو کې صلاح کړې وه مونږ تقریبا 40-45 خلکو خپلو کې صلاح کړې چې مونږ به وزیر اعلی خپل د آزاد ګروپ نه راولو نو بیډ لک دا چې مونږ کله ریزلټ راغی نو مونږ 6 سیټونه ګټلي وو آزادو خلکو او نور چې دی نو سیاسي پارټیانو ګټلي دي اکثر که موږ وګورو موجوده وخت کې چې کوم د پېښور پولیس افسران دي د اصلاحي کلچر خلاف هغې ډېر زیات اقدامات کوي که تاسو سره اکثر موږ ګورو ډېر زیات مسلح کسان وي ما سره حکومتي دي ما ته الحمدلله مرکز نه میلو رفاق نه میلو شوي دي او ما ته صوبې نه میلو شوي دي چونکې تا ته پته ده چې مونږ ته تھریټ دي او مونږ ته بتې غوښتلې شوي دي مونږ بتې نه دي ورکړې تاسو په خپله په هغې باندې قیصر خان ریپورټونه کړي دي هغه اوس هم ما سره پروت دي زه ستا مشکور یم چې تا زموږ وړې وړې خبرې چې دي نو هغه راوچتې کړي دي هایلایټ کړي دي نو هغه تھریټ په وجه باندې چې دی نو بیا قرآن کریم کې هم دا ده چې خپل اسلحه به ځان سره ساتي او خپل حفاظت کول چې دا فرض دي څنګه تاسو د بتې خبره وکړه که نه تاسو څه ګڼئ مونږ خو اکثر چې کوم د دا شیزونه رپورټ کوو تاسو څه ګڼئ پېښور کې دا بته څه ډېره زیاته نه شو بته زیاته شوې ده خو اوس دې وخت کې چې کوم تاسو ویل چې پولیس افسران راغلي دي نو پولیس افسرانو چې دی نو ډېر ښه کار شروع کړی دی چې ښه کار یې شروع کړی دی او زه به د پېښور کوم سیاسي خلک دي یا کم نامور خلک دي عام خلکو ته به هم زه دا اپیل وکړم چې دا مهرباني وکړئ چې پولیس سره تعاون وکړئ چې دوی دې وخت کې معاشره پاکۍ لګیا دي چې مونږ معاشره کې صفایي راشي او زموږ پېښور پوره بند شي د قبضه مافیا خلاف چې کوم پېښور پولیس کوم اقدامات شروع کړي دي وی چې 40 کسانو داسې لیست دی که نه د دې خلاف مطلب دې نه سخت کاروي پکار د کوم چې موجوده پولیس کوي یاره ما خیال دی چې څه کوي لګیا دا ټیک کوي لګیا دي تاسو سره چې تاسو یو ځای نه بل ځای ته چرته ځئ تاسو سره څونه ګاډي وي او څونه کسان وي ما سره لکه دا اوس تا رالمه نو تا وکتل چې ما سره خپل د 100 ملګري الحمدلله ما سره ګرځي نو ما سره هر ټایم د خپل د پی کې 82 نه د 100 سپینګري د 100 ملګري ما سره روان وي د دې ګاډو قیمت څه نه دی مطلب تاسو چې کم درې وانو ګاډو کې ګرځئ دا ګاډي زما ذاتي دي تاسو بهشک تاسو زما ټیکس دغه کتی شي چې زما هغې کې چې د 100 کالو نه زوړ زما ریکارډ نو زما د پلان نیکه ریکارډ نو ته مالا 500 راکړه چې پر ډے هم څونه خرچه کېږي یاره چې خرچه خو خامخا کېږي ته خو په خپله هوښیار یې زرګو کې کېږي لکونو کې نه کېږي زه هم دا نه غټ ګاډي په پېټرولو کې ګرځو نو چې دا څه شپېته ګاډي خو نه وي خو 2-3 ګاډي وي قیصر خانه اسې ستاسو خو مطلب ما ته چې ساره پته ده د پراپرټۍ بزنس هم کوئ نور به هم څه کارونه مارونه کوئ سره څه انکم به څومره زموږ بیرونی ملک هم کار شته زما رویرونه بار دي او مونږ د گاډو شورومونه دي نو خامخا مطلب دا دی چې رزق ګټلو دپاره کوم ځای کې ستا نصیبه الله پاک لیکلي ته بلته ځې نو زما دې وخت کې هم چې دی نو رویرونه الحمدلله کینیا کې ناست دي او کینیا کې څنګه تاسو د افتتاح خبره کوم ما د خبره را یاد شو هغه یو افتتاح باندې تاسو سابقه ایم ان ای سره سم مسله راغلی و کنه چې یو ویډیو هم ډیره زیاته وایرل شوی و دا څه قسم دا خبره داسې وه چې دا هلته اریګیشن څه فنډ ورکړی و په د نګران ګورنمنټ کې د هغې افتتاح کېده نو هغه اریګیشن والا چې دی نو کوم کو زه ایم پی نه وم کو بل څوک ایم پی و هغه به یې غوښتو په هغه اریګیشن والا زه راغوښتېدم چې زه لاړم نو هلته دې هم راغی ده ته ما چې زه دواړه په شریکه باندې به حکومت چې نه زه خو د دې علاقې سابقه ایم پی ای پاتې شوی یم دا زما وخت کې شوی ما چې ستا وخت کې دا نه ده شوي دا چې دی نو دا ما سره ثابت و خو هغې باندې هغې څه خفګان اظهار وکړو بیا چې کله خبره لږ روانه شوه نو زه هغه لږ کور ته ورغلم ما چې راځه یار چې دواړه یو ځای ودرېږو دا افتتاح وکړو خو هغه ما خیال دی په هغې باندې رضا نه و همدې سره یو بله خبره را یاده شوه داسې یو الیکشن کمپین اوس تاسو چې کوم پی ټي آی والا امیدوار و که نه سابقه صوبایي وزیر هم چې کوم
نو تاسو وی هغه ویډیو هم تاسو ډیره زیاته وایرل شوی و هغه وی چې تاسو به وګټئ که تاسو ورته وګټئ خبره به تاسو زیاته یادوي نو هغه تاسو ما ورته ویلي چې که تا وګټله زه به درځم او که ما وګټله بیا ستا خوښه ما ورته ویلي چې انسانیت او د کوم چې دا سیاست تقاضي دي هغه دا دي چې یاره ما ورته ویلي چې رور مې کو تا الیکشن وګټلو زه به له څېره دروړم زه به درته اچوم او که ما وګټلې ته به ما دروړې خو دا ده چې هغې خو نه ګټلو که هغې ګټلې ما به بلکل وړله څېره ولې چې داسې زما رور یو خپل کینډیډیټ خپل مخالف کینډیډیټ ته ویلي وو زما رور چې چا نه 83 کې الیکشن بایللی وو نو هغې ته یې ویلي که تا وګټله نو ما خپل رور والا هغه روایت ژوندي ساتل زما رور هغه ته ویلي وو ملک عنایت یې نوم و هغې ته یې که تا الیکشن وګټلو نو زه به تا له څېره دروړم که ما وګټلو ما له به وروړې تاسو یقین وکړئ موږ هغه بلدیاتي الیکشن بایللو 83 والا زما رور هغه له څېره یوړه ده بیا 87 کې چې موږ الیکشن وګټلو نو بیا عنایت خان څېره وروړله چې دا خبره چې تاسو کوله که نه هسې زړه کې څونه مطمئن وی چې یاره الیکشن به زه ګټم او ما له به څېره راوړي قیصر خان زه درته دروغ نه وایم زه درته رښتیا وایم چې ما کله داخله کوله زه د هغې نه مخکې شکر الحمدلله چې زه خپل د خدماتو نه مطمئن وم چې موږ د پېښور کې خدمت کړی دی موږ چا نه لالچ نه دی کړی تا چې تا کتلي تا په خپله شروع کې وویلې چې شکر الحمدلله چې هسه ذاتي جرګه مرکه راغلې ده هغې کې موږ خپل کم زموږ وس کېږي موږ اخلاص کړی دی زموږ شکر الحمدلله د پی کې 82 کې 4 حجرې دي او 4 واړه حجرې چلېږي لګیا دي دې وخت کې شکر الحمدلله 4 واړه حجرې کولو دي زما ویرونه زما خورینه زما رونه موږ ټول الحمدلله د خدماتو ته د پېښور خلکو ته خپل پی کې 82 خلکو ته موږ حاضر یو زه مطمئن وم چې ما له به خلک ووټ راکوي او الحمدلله ما له ووټ راکړ تاسو څنګه چې ما خپل پرسنلی ما ته پته ده چې لکه مطلب جرګو کې زه راغلی یم تاسو له ما د خلکو مسایل خپل مسایل راوړي دي داسې یو جرګه به تاسو ته یاد وي چې مطلب هغه ټایم کې به تاسو داسې اندازه شوي وي داسې جرګه شوې ده چې تاسو اندازه شوي وي چې یاره دا خبره نو کول پکار دا جرګه داسې نو کول پکار خو د هغې شاته څه مصلحت وي مصلحت دا چې دواړو پارټیانو ته څه فایده وي چې تاسو زړه پرې خفه شوي په یو جرګه باندې داسې خبره ده چې داسې خو ستړي شوي خو داسې یو خبره هم شوې ده چې زه یو جرګه کې تللی وم او هغې کې زه باسیت یو مېلمه تللی وم نو هغه ټایم باندې مدعي مدالات چې وو هغې خپلو کې روان شو څه خبره باندې چې څه خبره باندې روان شو نو جومات کې ناست وو نو خبره روانه شو او کوم جرګه مشران وو هغه هم مایوسه شو ټولو قبیله زاري وکړل هغه مایوسه شو اخره کې زه سیټ ته ناست وم زه خو چونکې مېلمه وم نو زه راپاڅېدم زه لاړم هغه سپین ږیري له ځنې له ګوتې وروړې ما چې کاکا دا ټول تا ته مینت کوي او ته مهرباني وکړه دا خبره یو خبره وه هغې نه منله نو ما چې ته دا خبره ومنه نو الله به هم درنه راضي شو دا ټول خلک نو هغه سپین ږیر سره د الله پاک ډېر خوب کړي کو ژوندي وي الله دې ورله نور هم ژوند ورکړي او کو دنیا نه تلي الله دې وبخي هغې زما خبره ومنله هغې هغه ټایم باندې روغه وکړله جرګو خبره کوو چې موجوده ګورمنټ دا پولیس چې کوم دي وی چې جرګو باندې پابندي ده نو دا عجیبه شانې خبره نه وه زه دې سره بالکل هم اتفاق مې کوم جرګه باندې پابندي ته په کوم اصول کې لګې تاسو وګورئ خو تاسو د جرګې تاریخ وګورئ نو ډېر زوړ تاریخ را روان دی خو زه به درته د قرآن کریم نه ثابت کړم چې قرآن کریم کې آیات نمبر پارا نمبر 26 آیات نمبر 9-10 کې الله تبارک وتعالی دا فرمایلی دي چې کله د ایمان والو ترمنځ خفګان راشي نو ایمان والو ته ویلي چې آیات نمبر 9 کې چې تاسو راپاسي د هغې ترمنځ روغ وکړئ او بیا آیات نمبر 10 کې پارا نمبر 26 کې الله تبارک وتعالی حکم کوي امه جرګې والا ته کو چرته دی کې یو ظالم شي نو د ظالم مظلوم سره هغه ټیمه پورې ودرېږي چې کومې پورې هغه توبهګار شوي نه وي ظالم نو جرګه بندېدل خو چې دی نو ما خیال دی چې شرعي لحاظ سره ټیک نه ده چې خو دې کې څه جرګه مار داسې دي چې هغې د خلکو نه هغه ضمانتونه والي او بیا نه واپس کوي داسې شته دا خبره شته ده دا شته او دې باندې تاسو د عالمانو نه فتوا والی چې ټولو کې حرامه ګټه چې ده هغه دا ده چې هغه ته پورته بچو له د جرګو نه ته وړې او ته یې په بچو باندې خورې نو ډېره لویه حرامه ګټه ده یعنې زه به یې درته ثابت کړم الیکشن مطلب گورنمنٹ خو روان دی یو وخت به راځي چې د دې گورنمنٹ ټایم به ختم شي دا تاسو چې کوم ایم پی اے مخکې که الیکشن کوئ کومې پارټیانه ان شاء الله تعالی خمر خیر او ژوند وي زموږ ژوند او مرګ اوس پاکستان مسلمان سمون سره تړلې دي کو دې پارټي ټیکټ راکو الیکشن به وکم کو دې پارټي ټیکټ رانه کو چاره ټیکټ ورکو هغه کینډیډیټ به سپورټ کوم
سیاسي چې کوم تاسو مخالفین دي هغې له څه پیغام ورکول غواړئ؟ هغوی ته زه دا وایم چې ورورجانه تاسو سیاست کوئ خو مهرباني کوئ چې زیاتیاتو ته مه ځئ. سیاست پورې وساتئ او سیاست چې دی نو هغه موږ ته دا نه ښیي چې موږ د یو بل ته د خور و مور کنځلې کوو. موږ ته دا ښیي سیاست دا ښیي چې موږ د خدمت وکړو او په خدماتو باندې چې دی خپل بل ملګري نه موږ ووټ واخلو، حلقې نه ووټ واخلو. سره زموږ اوس چې کوم سیکشن دی نو دې کې به تاسو مال خپل جواب چې کوم دی هغه په دریو لفظونو کې راکوئ. پهلنی سوال هغې حوالې سره زما د خپل سیاست باره کې تاسو د یو درې لفظو کې خپله خبره بیان کړئ. شکر الحمدلله زما خپل سیاست چې دی زه ترې مطمئن یم چې ما به ډېر بچپن نه علاقایي اصلاحي کمیټیانو کې به کار کولو او بیا چې قیصر خان 2000 تقریبا 3-4 نه ته ما پېژنې او تا به دې کې زیاتره دا کتلي وي چې زه جرګو کې مرکو کې د خلکو غم خیالۍ کې زه شامل یم. نو الحمدلله زه د الله پاک کرم نوازي ده چې زه خپل سیاست له دې حده پورې مطمئن یم. د عوامي نیشنل پارټۍ کې تاسو ټول عمر تېر کړی دی. د عوامي نیشنل پارټۍ او د مسلم لیگ دپاره په دریو لفظونو کې تاسو لږ بیان کړئ. عوامي نیشنل پارټي چې ده په خپل ځای باندې خو یو ښه پارټي ده. په خپل ځای باندې چې هغې کوم مشران دي هغې کومه پارټي ده هغې خپل ټیک ټاک روان دي. خو چې تر کومې پورې د پاکستان مسلمینو خبره ده نو دا ډېره اهم ذهن پارټي ده. تاسو موټر وی وګورئ، تاسو کوم چې پاکستان ته الحمدلله چې دا ثابت کړل چې انډیا باندې دماکې کړې وې، موږ 6 دماکې وکړلې. میاں نواز شریف صاحب کړې وې، د پاکستان مسلمینونو حکومت کړې وې او هغه ټایم باندې دا ویلي شوي چې دوی خپل سیاست په دغو باندې ولګولو. میاں صاحب دي خو میاں صاحب د ملک سوچ کولو او د خپل د سیاست سوچ نه کولو. ملک صاحب ستاسو د ټولو نه مضبوط سیاسي هتیار چې کوم دی هغه څه دی؟ هغه ټول نه مخکې اخلاق او بیا الله تبارک وتعالی ماله ملګري ډېر ښه راکړي، مخلص دوستان راکړي دي، مخلص رشتهدار راکړي دي. هغې وجه باندې الحمدلله د الله کرم نوازي چې ما ته کامیابیانې کېږي. ستاسو په نظر کې د ټولو نه بهترین لیډر چې کوم دی هغه څوک دی؟ میاں نواز شریف صاحب. ستاسو په علاقې کې د ټولو نه غټ کمی چې کوم دی هغه څه دی؟ بېروزګاري. وزیر اعلی که موږ وګورو چې اوسه پورې د کارکردګۍ په بنیاد باندې څونه وزیر اعلیګان تېر شوي دي، ستاسو پکې پسندیده تاسو څوک دی او تاسو څه ګڼئ چې چا ډېر کار کړی؟ حقیقت دا دی چې حقیقت ته مې انکار نه کوو چې امیر حیدر خان اوتي صاحب ډېر لوی کار کړی او ښه کارونه یې کړي. د عوامي نیشنل پارټۍ عوامي نیشنل پارټۍ حقیقت دی. اسې په ژوند کې خو جي مطلب چې انسان وي نو خوشحالي او خفګان راځي که نه؟ څه یو موقع داسې وه چې تاسو زړه ډېر زیات خوشحاله شوي؟ الحمدلله زما زوی اکسیډنټ کړی و او زما زوی چې کله ما ګاډي وکتې نو هغه ګاډي کې کو تاسو کتل هغې کې د انسان د بچ کېدو چانس نه و. خو لیکن د الله پاک طاقت د حضور پاک صلی الله علیه وسلم صدقه کې زما د مخلص رشتهدارانو دعاګانې، مخلص دوستانو دعاګانې زما زوی الله بچ کړی و. نو هغې کې زه ډېر تاسو کوم یو زوی جي؟ عبدالرؤف. مطلب د ټولو مشر هم دی غالبا؟ مشر هم دی. بل علام د خفګان نه وساته. اوس ما تاسو ته انسانان یو خامخا راځي داسې موقع چې ستاسو زړه ډېر زیات خفه شوی؟ ما مور چې مړه شوې وه. الله دې وبخښي. الله دې وبخښي. په خوراک کې مو څه خوښېږي؟ هسې ماشاءالله صحت خو ستاسو ډېر ښه دی، خوراک خو به ډېر ښه کوئ خو څه مو پرې خوښي؟ دا خو کله تاسو داسې انټرویو کوله چې یاره ما فیملي م کوله نو تاسو هغې نه تپوس وکړئ. زه سبزي زیات شوق کوم جي او ساګ بیا ډېر خوښوم. ساګ کو د هغه پشتېري وي، کو هغه پالک وي، کو هغه چولیري وي، کو هغه کټوري ساګ وي چې هغه هر یو ساګ وي. خو ساګ دا ساګ چې زمونږ بابي پوخ کړي نو خوښه مې که نه هر چا پوخ نه ساګ خو چې هر څوک پوخ کړي خو چې بابي دې کله پخوي نو هغه خو بیا خپل یو خوند وي. کوکینګ کوي په خپله څه پخوي؟ نه تاسو له چېرته سپیشل داسې پخوي که نه بس چې پاخه شو هغه تاسو خورئ؟ کور کې ستاسو خوراک فرخیزه وي که نه؟ زما کور کې شکر الحمدلله کار والا صفائی والا خلک دا خلک جنکې شته. خو زما دا تاسو پرسن سوال وکړو نو پرسن جواب به درکړم چې روندار دې دا وایي چې د کچن مشري د چا نه منم. ماشاءالله. او کچن شکر الحمدلله قیصر خان چې کله تاسو هم راغلی زمونږ کور نن دغه دال ساګ دا شی روزي خو ته په دې باندې دا یقینا درته وایم چې دا د بابي پخپله کوي. پسندیده لباس مو څه دی جي؟ مطلب کپڑے خو اچي تاسو چاته پینټ شرټ کې مالی دلی نه خو کپړو سره او د کپړو کلر مو کم یو وخت؟ کپړو کلر زیات زما سپین خوښ دی جی. زه سپین زیات اچوم
او بیا دې سره سره چې دې تاسو ګورئ نو مطلب دا د موسم مطابق کوټه ماچوم واسکاټو ماچوم لکه نن مې سویټر درته اچولی ناست یم نو کپړې څه خاص یو ځای نه هلی که نه بس چېرته نه واغشي یاره کپړې چې چېرته زما خوښ شي پېښور کې م والمه پېښور نه بهر هم چېرته چې ما خوښ شي زه یې والمه جي اوس خو تاسو ایم پی ایم شوې خو څنګه چې تاسو وي 93-94 نه زه تاسو پیژنم نو هر وخت د چا په منډو ترڼو کې د چا دفتر ہوتا یا په جرګو کې ځان لم خلک ټایم ورکوي که نه هغه کم یو ګیدرینګ وي چې مطلب تاسو پکې ډېر ریلیکس فیل کوئ کیسر خان کو رښتیا را باندې د 2 کالو کې ما هغه ګیدرینګ ونه کته چې زه ځان له پکې ناست یم زه چې الحمدلله زه کم ځای کې ناست یم نو زه د پی کې بي سي مقدمه لاندې جنګېږم لګې یم هسې ګانې مانې اورئ یا د چا ګانې م خوښې دي میډم نورجان د هغې م کومه یوه ګانه داسې ده چې هغه ستاسو ډېره زیاته میں تو میرا دل پر جانی ماشاءالله ماشاءالله مالک صاحب ودونه مو څونه کړي دي واده یو نه داسې تاسو په ډېر سوچ وکړو بیا یو واده مې کړی دی ریلی دا پروګرام چې کوم دی زموږ بابي به هم ګوري او زموږ بالکل ټیک دی جی بچي مو ماشاءالله څونه دي مال الله 15 بچی دی جی 100 هلکان جنکې 3 هلکان دي جی 2 جنکې دي جی مشر زوی چې کوم دی مشر مې لور ده جی ډاکټر ده الحمدلله بي ډي اس ډاکټر ده او بیا ورپسې مې زوی دی روفوانه وکیل دی جی او بیا ورپسې کوم زوی مې دی هغه دی وخت سبق وی لګیا دی بغار دی جی او هغه نه کشر زوی چې هغه ستاسو زوی سره کلسترول دی او بیا الله تبارک وتعالى بیا د اخره کې یو 2011 کې یو لور راغله نو هغه بس الحمدلله ووم کې اتم کې سبق وی لګیا ماشاءالله رونه مو څونه دي چې تاسو یو خو مشر رول چې کوم ملک جهانگیر او خدا دې چې مطلب د جرګو کوم ګورو د خلکو په خدمت ګورو دای ارسوک پیژني بلکې تاسو لري زیات خلک پیژني پروګرام مو سودي جی ما الله د ما درې رونه دي جی ما سره سلور فلمونه هم چرته کتلی داسې اوسه پورې کوس نه ګوره مخې هم کتلی داسې د خوخه فلم کم یو دی سارا صاحب سالا صاحب پاکستانی پنجابی فلم ہو جی اسی یہ خو مطلب دا دے سی کوم تاسو خدمات خو تاسو ډیر زیات دي خصوص علم یې کنه یو واده کې تاسو پیسې نشئ نه یار خبر دا چې چرته انسان د سیارانه دوستانه کې گیر شي یا د سر رشتہ دارو کې دی گیر شي نو خامخال ته بیا یو روایتي غونډه کاری نو خو هغه چرته چھوٹا موټا شوی نو شکریہ جی ملک صاحب تاسو یو جهان مننه چې تاسو ډېر قیمتي ټایم راکو زموږ څومره کتونکي چې کوم دي نو تاسو په سوشل میډیا ویني نو هغه هم دا تاسو ټول هر چا ته پکار وي که نه چې ملک صاحب څوک دی د بچي څومره دي د کومې علاقې سره تعلق دی دی سیاست څومره وخت نه کوي نو شکر دی آیا ټول وخت سیزونه چې کوم دي خلک خبر شو یو جهان مننه ستاسو زه به اجازت والم د ستاسو نم ستاسو به شکریا ادا کوم او اجازت به موالم ان شاء الله خپل مرګرو سره په بل پروګرام کې بل پودکاسټ کې ان شاء الله بیا شریک کیږم کیسر خان استا ساده ټیم ډیره مهرباني د بیب خان ساده مرګرو زه مشکور یم چې تاسو نو به پروګرام نظر اوغوستې دما زه مشکور یم او زه دعا کوم یم چې الله تبارک وتعالى دې تاسو کامیاب دا سره د انرژي ډرینک چې کوم دی مارخور چې تاسو طرف مخې ته پروت دی سر دا زموږ مرګري دي او دی مونږ په دې کرایم کہانی کې ډېر زیات سپورټ کوي دا د هغې طرف نه تاسو ته سپیشل مطلب دا د ډرینک دی ګفټ هم دی ډرینک هم دی ډېره مهرباني زه ستا د مرګرو مشکور یم ډېره مهرباني سر